بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12 احوال الاخوات لابن. دې ځای نه حضرت مصنف رحمت الله علیه هغه خویندې ښایي صرف پلور کې سړي سره شریکې وي، لکه یو سړي دوې ښځې وي، یوې ښځې نه اولودو بلې نه اولودو، نو دغه خویندې ورونه سره کې وبلتې چې ته مې د پلور شریکې مورې بیل بیلې ځان ته دې تل شي احوال الاخوات لابن. حالات تی او خویندو څه په پلور کې شریکې وي دي تل شي اخوات علتیه و تل شي. اوس یې څه والاخوات لابن کالاخوات لاب و ام. د کومې خویندې څه پلور کې شریکې وي دومره درجه لکه کومې خویندې څه مور تی پلور دواړو کې شریکې وي. دا هغه خویندې چې کله مور پلور غوندې روغې دي لکه مور پلور کې شریکې عیني غوندې دي، یو خو عیني وي دا شرع علتي دي، نو دو درجه د علتي ووله د عیني په شاندې ده، خو کله څه کله دغه عیني نه وي اله. ولهن احوال سبع، دوه حالات دي، اوه حالات دو دپاره راغلي دي. نمبر 1 النصف للواحدتي، که یوه پلور طرفه خور شته ده نور چوک نشته دې ته نیمه حصه ورکول شي، لکه څنګه قرآن کریم کې راغلي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وله اخت فلها نصف ما ترك والثلثان للاثنتين فصاعدة. که بیا دوی وي یا دوونه زیاتې وي درې وي څلور وي نو هغو ته بیا 2 ثلثه ورکول شي، خو دا کله عند عدم الاخوات لاب و ام، څه کله هغه خویندې نه وي څه په دواړو کې شریکې دي، یعنې اخوات عینیه نشته دي، اخوات علتیه دي، دوی وي درې وي هغو ته 2 ثلثه ورکول شي. نو دا ځای قرآن کریم کې شته وګورئ حاشیې کې دېر کړی آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نو دو ته بیا حصه 2 ثلثه ورکول شي. او د دې ولې صورتونه حاشیې کې تدیر کوي میت په شکل کې مسئله لیکلي. دریم نمبر حالت ته ولهن السدس مع الاخت لاب و ام تکملة للثلثین. که بیا یوه خور ورسره وه چې د مور پلور شریکه وه او نورې خویندې صرف پلور کې شریکې بیا دغو خویندو ته شپږمه حصه ورکول شي. ویلې شپږمه ورکول شي ځکه چې ثلثین حصه خو هغوی وړله، ثلثین نه پسې ورکول نه شي، نو شپږمه به دې ته ورکړي، دو به سره کې ټچ کړي، نیمه خو میلاو شوې وي ته که نه دلته کې به د سدس بیا ورکړی شي چې نیم ته سدس میلاو کې ونه جوړېږي ثلثین 2 ثلثه جوړېږي دي تل شي تکمیله منه پوره کول دي ثلثین. څلورم نمبر حالت ده ولا یارثنا، که یوه خور و پلور موره شریک او بیا ښه دو ته سدس میلیږي، خو که بیا دوی خویندې شولې پلوره موره او د نورې خویندې صرف پلوره دي په دې حالت کې دو ته بیا څه میلیږي هېڅ شی نه میلیږي، ځکه ته چې ولا یارثنا دو ته میراث نه میلیږي مع الاختین لاب و ام، څه کله دو سره د مور پلور طرفه دواړه خویندې وي بیا دو ته څه نه میلیږي، ځکه چې هغو درجه ډېره ده، هغو ټوله حصه چې یوسي یوه وي نیمه ورکول شي، دوی شي ثلثین ورکول شي، ثلثین څه هم هغو اخیستو دو ته هېڅ شی نه پټې شو، هېڅ شی ورته نه پتې کېږي. ولا یارثنا دو ته میراث نه میلیږي مع الاختین لاب و ام، څه کله عیني خویندې موجودې وي. پنځم نمبر حالت یو حالت کې ته میلیږي الا ان یکون معهن اخ لاب، که دغه خویندې صرف د پلور طرفه دي دو سره پلور طرفه ورور وو بیا څه کېږي فیعصبهن بیا عصبه جوړول شي، بیا سبب وګرځي عصبه بغیره. نو پنځم حالت څه شولو څه دو ته څلورم حالت کې څه نه میلیدلو، خو که دو سره خپل ورور وي چې هغه تل شي اخی علتي، څه کله اخی علتي ورسره شو اخوات علتیه سره، که بیا اخوات عینیه شته بیا هم دو ته عصبه د وجې نه حصه میلیږي. و داسې حالت کې چې کله دو سره ورور ورسره و نو بیا یې څه دو په منځ کې د حصې به داسې تقسیموي چې ښځې ته سنګل او نر ته ډبل، ماغه خبرې کې والباقي بینهم للذکر مثل حظ الانثیین، بیا بقیه حالت به داسې شي د دغو منځ کې چې نر ته 2 حصې ښځې ته 1 حصه. شپږم نمبر حالت ته والسادسة
ای یسورن عصبة مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا. مخکې مسله ذکر کا که د شی د حالات وشو خویندې میندې خبرې پرېږده ده څه شی دي ایدي سړي خویندې پوتې دي صرف پلار طرفه خو سره د دي نه یندي مړي لوڼیا شتو دي یا لمسۍ شتو دي بیا به دي حالات کې دو څه ګرځي عصبه مع الغیر ګرځي دي تل شي عصبه مع الغیر یو بالغیر وي هغه نر دی وجې نه ګرځي یو مع الغیر وي که لوڼې خپله موجود یا لمسۍ موجود وي خویندې شتو پلار طرفه بیا عصبه مع الغیر ګرځي. مخته د تیس وبنو الاعیان والعلات وم نمبر حالات شو. د بنو الاعیان نه مراد هغه ورونه دي چې هغه پلار ته نږدې وي لکه دي خپل حقیقي زامن دي. ولعلات نه څه مراد دي هغه زامن چې هغه چې دي ته نږدې دي صرف پلار کې. كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفلا. وم نمبر حالات دا که داسې خویندې ورونه دي سړي چې هغه بالکل دي سره مور پلار کې شریک و دا مړ شوه ده لکه مثلا زه مړ شوم داسې خویندې ورونه شته ټول مور پلار کې شریک تر سره بیا ما هغه خویندې ورونه شته صرف پلار کې سره شریک دي څه کله د مو خپل زمن شتو دي که نه لمسیم شتو باس اوس د مو ورونو خویندو ته هېڅ څه نه میلیږي. که بیا مو پلار ژوندی ده زه مړ شوم نیکه م ژوندی ده بیا دو ته څه نه میلیږي ځکه چې پلار نږدې ده مو ته نیکه راته نږدې ده یا همداسې ته زمن وي ته اوس همدا خبره کوي. و بنو الاعیان هغه خویندې ورونه څه په مور پلار کې شریک وي هغه تل شي بنو الاعیان. و بنو العلات چې تل شي هغه خویندې ورونه صرف پلار کې شریک وي. كلهم يسقطون د ټول غورځي معنی دو ته څه نه میلیږي. کله بالابن سړي خپله زوی ژوندی ده زوی درجه و چاته دونه و ابن الابن اندشه تا المسای ده و انصفل لوندی کړسای ده. و بالاب بالاتفاق کبه پلور پوتیو ای پلور په صورت کې خې اتفاق ته دی علماو څه بیا سره دوته چې میلیږي نه خویندې ورونو ته لکه زه مړ شولم خویندې ورونه ډېر دي پلور م ژوندی ده خویندې ورونو ته هېڅ شی نه میلیږي ځکه پلور م شتو ده. و بالجد عند ابي حنیفه رحمه الله که بیا م نیکه ژوندی ده نه امام صاحب مذهب کې بیا د نیکه د واجې نه مو خویندو ورونو ته څه نه میلیږي دي بنې فتوا د لاندې لیکلي. مخکې څه ویسقط بنو العلات ایضا بالاخ لاب و ام وبالاخت لاب و ام اذا صارت عصبه اندشه ته هغه خویندې ورونه چې هغه په پلور کې صرف شریک وي که نه هغو ته میراث نه میلیږي. کله هغه ورور د موجود چې تو مور پلور دواړو کې شریک ته تو سره هغه ورور د موجود ده یا هغه خور د موجود ده چې د دواړو نه د څه ده خور ده او عصبه هم ګرځېدلې ده. نو حالات شوالو توکسئ چې کله هغه خویندې ورونه صرف پلور کې شریک هغه اووه حالات دی. نمبر 1 یواوي نیمه هېر کول شي دوه نه زیاتې شي ثلثان هېر کول شي. دریم نمبر حالات دی که بیا هغه خور سره موجوده چې هغه څه ده پلور مور دواړو کې شریک بیا دو ته شپېږمه میلیږي. که بیا د خپله بنې دوی شوي بیا دو ته سره څه نه میلیږي ځکه د نږدې شتو. ها که دو سره ورور ورسره بیا عصبه جوړي چې عصبه جوړي کې بیا دو ته سنګل ورور ته ډبل میلیږي. شپږم نمبر حالت ته که دغو خویندو ورونو سره څه څه دي پلور کې شریکي که نه لور ورسره راغله لمسۍ ورسره راغله بیا ورسره عصبه ګرځي. او بیا د ته چې د کوم خویندې ورونه سړي پلور طرفه وي او که دې صرف مور پلور دواړو طرفه وي دا د زوی د واجې نه غورځي زوی د موجوده ته د څه نه میلیږي پلور د موجود د نیکه د موجوده بیا ته څه نه میلیږي.